الله الرحمن الرحيم. فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل وقال هذا البيت المعمور. د سیدنا ابراهیم علیہ السلام نه چې کله فارغ شو نو بیا رفع لی ریف عین دا چې کله راشي عربي کې د دې مقصد پورته کولی. نو رفع لی لفظي معنی دا وی چې پورته کړی شو زما دپاره، ښکاره کړی شه ماته. دا حدیث ټوکړه ده کوم چې خلق د قرآن مجید د یو آیت کریمه په تفسیر کې بیانوي. قادیانانو خیال لري چې سیدنا عیسی علیہ السلام وفات شوی دی، هغه اسمان ته نه دی ختلی. چې کله قرآن مجید پیش کړی شي چې رافعک الیه، پورته کوونکی یم تعالی خپل طرف ته، نو قادیانان د هغې جواب کې رفع لی ښیي او دا وایي چې دې مطلب خدا نه دی چې پورته کړی شه زما لپاره، بلکې دا مطلب شي چې ښکاره کړی شه ماته. دا د هغې دوکه ده مسلمانانو سره یې کوي. دلته د ریف عین صله کې لی راغلی دی، هلته یې لی دی، استعمال کې فرق دی. عوام که نور نه پوهېږي نو کم سے کم په دې خو پوهېږي چې رفعا دې پسې لی راغلی دلته کې، او هلته کې رافعک پسې الی راغلی دی. نو رفع لی معنی به صحیح ما ته ښکاره کړی شو، او رافعک الی پورته کوونکی یم ستا خپل طرف ته. دا د هغې دپاره دلیل نه دی، داسې خلک دوکه کوي. فرفع لی البیت المعمور، نو ماته بیت المعمور کلو کړی شو، ښکاره کړی شو، کلو کړی شو. فسألت جبریل، نو ما جبریل نه تپوس وکړه. حدیثو کې راځي چې بیت معمور بالکل د کعبې د پاسه دی، او که بالفرض هغه ښکته راوغورځېږي نو بالکل عین د کعبې د پاسه وي. کم خلق چې د حدیث نه انکار کوي نو هغوی وایي چې ګوره ټوله دنیا ګول ده، اسمان هم ګول دي، ځمکه هم ګول ده، دا ګرځي هم. نو که بیت معمور راغورځېږي نو په ځمکه به راغورځېږي او که نه په کعبه به راغورځېږي. ملاحده دا اعتراض کوي ملحدین. جواب د هغې دا دی چې ګوره ټولې دنیا ته وګوره او بیا په کې کعبې ته وګوره. کعبه د ټولې دنیا په مقابله کې ډېره وړه ده، ډېر لږ ځای کې راغله. د کعبې نه دنیا ډېره لویه ده، د ځمکې نه اسمانونه لوی دي، د کائنات نه بیا عرش کرسي لویه ده. حدیث کې راځي ستاسو دا ټول ځمکه او اسمان په کرسۍ کې داسې دي لکه په یو شاړ میدان کې، په یو لوی میدان کې چې یو بڼه پرته وي. نو بیا عرش د هغې د پاسه دی، هغه د کرسۍ نه هم لوی دی. نو ښکاره ده چې یو ورکوټی څیز دی او په هغې ته غټ څیز راغورځوي نو راغورځېږي او په هغې باندې. بیت معمور ډېر لوی دی د خانه کعبې په مقابله کې، نو چې راغورځېږي نو په کعبه راغورځېدی شي. په دې کې عقلاً څه ناممکنات دي، خو خامخا چې سړی هر ځای کې خپل عقل ور داخلي نو هغه د بې راهروۍ شکار شي. معمور آباد ته وایي. رفع لی البیت المعمور، ما ته بیت معمور ښکاره کړی شو، څوک وایي کلو کړی شو. فسألت جبریل، نو ما جبریل نه تپوس وکړو نو هغه ما ته وویل دا بیت معمور دی. قرآن مجید سورة الطور کې والبیت المعمور نوم اغسطه دی. یصلی فیه کل یوم 70,000 ملک، منځ کوي دلته روزانه 90,000 ملائک، 70,000 ملائک
د انسانانو خیال لا چې دا مونږ ډېر عبادت گزار یو. په یو جماعت کې او یا زره ملائک عبادت کوي او دا هغه دي چې اذا خرجو نن چې کم ملائک اوزي کنا لم يعودوا الیه دی واپس ناراضی دیتا آخر ما علیہم تر بالکل آخر پورے یعنی قیامت پورے دی بیا نمبر ناراضی د ملائکو تعداد بسم رہی کله نا چې زمکه اسمان پیدا شوي دي نو د بیت معمور هغې سره آباد شوی دی او د هغې روزې نه روزانه او یا زره ملائک هلته ځي عبادت کوي. عمر کې یو ځل نمبر راځي، د دنیا په ژوند کې یو ځل نمبر راځي. اندازه دی ولګي انسان چې ملائک به څومره وي. ملائک هغه د الله نافرمانی نه کوي. دې کې زموږ دپاره سبق دا دی، تعلیم دا دی چې که تاسو عبادت نه کوئ نو خپل نقصان وکړئ، او که عبادات مو وکړل نو الله له درجه کې څه بلندی سلویواله نشي ورکولی. ان ګنت ملائک دي، بے شمیره ملائک دي چې هغې شپه ورځ هر ساعت د الله په بندګۍ کې په طاعت کې لګیا دي. انسانان که بندگی کوي او که نه کوي نو نه الله له څه نقصان ورکولی شي او نه فایده ورکولی شي. خیر او شر د دې خپل دی. ورفعت لی سدرة المنتهى او ما تا سدرة المنتهى ښکاره کړی شوه، وښودلی شوه. فاذا نبقها کانه قلال حجر نو د هغې بیرې ته به وایې چې دا قلال دي. قلال د قلتو جمع دی، مټکه چې ورته موږ وایو چاټی. او حجر دا یو ځای دی، یو مدینې منورې خوا کې دی، یو بحرین کې دی. محدثین وی دا د مدینې منورې خوا کې چې کوم هغې پېژنده نو هغه دی حجر. خو د هغې بیرې څومره څومره غټې وي، کانه قلال حجر، گویا کې دا د حجر د ځای قلال دي، د هغې چاټۍ دي. د چاټۍ همره غټې غټې د هغې میوې وي. وورقها کانه آذان الفیول، فیول د فیل جمع د آذان غوږونو ته وایي. گویا کې د هغې غوږونه د هغې پاڼې آذان الفیول دا د اتیانو غوږونه دي. دا عالم دی. اوس د بیرې پاڼه چې د اتي د غوږ هم رهي، نابیره به څومره وي. او چې کله د هغې بیره د چاټۍ برابري نو د هغې تنه به څومره وي. انسان کې سر د ټول نه وړوکی دی، دا وړوکی اندام دی، نور وجود د دې په مقابله کې غټ دی. او چې کله د هغې میوه دومره غټه ده نو د هغې تنه به څومره وي. دا د انساني خیالاتو نه ماورا څیزونه دي. او الله خپل رسول ته ښودل ده چې ان الله علی کل شیء قدیر. د دې مشاهده ورته کوله چې الله څه کوي. او مقصد دا چې زمونږ غوندې غافل خلک هم خبر شي چې بر اسمانو کې سري دا غټ غټ څیزونه موږ ته وښودل. فی اصلها اربعة انهار، د هغې په جرړه کې د هغې په اصل کې څلور نیرونه دي. دو نیرونه پټ دي او دو نیرونه ښکاره دي. فسألت جبریل، نو ما جبریل نه تپوس وکړو، نو هغه راته وویل اما الباطنان ففي الجنه، د دې پټ چې کوم دریابونه دي دا جنت کې ګرځېدلي دي. واما الظاهران فالنیل والفرات، او ظاهر ښکارا چې کوم دي هغه نیل او فرات دي. دا غزیر په دې باندې ملاحظه اعتراض کوي چې نیل او فرات په ځمکه باندې دي او جنت بره دی. محدثین جواب دا کوي چې نه، د یو مسلمان په حیثیت که دغه مطلب واغستی شي چې نیل او فرات د جنت نه دي، مونږ اعتراض نشو کولی ځکه مونږ مسلمانان یو. حدیث 100% صحیح دی، بس تسلیم د مونږ پې نه پوهیږو.
اسوک جواب دا کی چې نه څنګه چې نیل او فرات دی فیدمند دي خلکو تخکاری نو دارنګې جنت کې هم صدا سے ظاهر شته دی چې هغه نیل او فرات په شان دي. ثم فرضت علی 50 صلاتن بیا په ما باندې فرض کړی شو 50 منځونه. هغه زړه خبره شو. فاقبلت حتی جئت موسی زه واپس رالم تر دې چې سیدنا موسی خوا له ورسېدم. ناغران تپوس کو ما صنعت سره وکړل. انبیاء کرام خو پوهېږي چې الله یې غواړي خو څه به ورکوي ورلګه. نو ما ورته وویل فرضت علی 50 صلاتن په ما باندې 50 منځونه فرض کړی شو. نو هغه راته وویل انا اعلم بالناس منک تجربه ډېره ده مخکنی نبی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي زه خلک ستا په مقابله کې ښه پېژنم. تجربه شوي دی یو سړي. موسی علیه السلام تجربه شوې ده په خپل قوم او د هغه د قوم خواصتونه قرآن مجید سورة البقره کې ښودلي دي. کوږ قوم دی کله یو څه وایي کله بل څه وایي. کله انسان قتل کړي نو قادر یې نه معلوم او کله وایي تا ته الله خبرې وکړې تا سره موږ سره ونه کړې. کله وایي ارنا الله جهرة موږ ته الله ښکاره کړه. کله وایي لن نؤمن لک موږ ستا اعتماد نه کوو تر کومه پورې چې تا موږ ته الله نه ښکاره کړی. دا قومونو مزاج دی. کم خلک چې په نه منلو راشي نو هغه څه وایي بس. دا تجربه د سیدنا موسی علیه السلام وه. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې زما زړه تجربه دا ده چې دا قومونه خلک دا د متکړه نه دی. عالجت بني اسرائیل اشد المعالجه ما تجربه کړې ده د بني اسرائیلو ډېره سخته تجربه. سورة البقره چې ووایه د هغې د خباستونو پته به ولګي چې کوم رضالت و چې هغې کې نه و. مقصد دا دی چې ټول خلک خو مسلمانان نه وي او مسلمانان هم کوي نو په هغې کې هم ډېر داسې چې هغه سټو باسي رو باسي. وین امتک لا تطیق او ستا امت درې طاقت نه لري. دا ولې وایي دا په دې وجه وایي چې مخکني انبیا علیهم السلام د هغې امتونه ډېر تکړه وو وجودونه یې قوي وو لیکن د هغې قوي وجود سره هغې دا کارونه ونه کړی شو. دا خو مشکل دی. دا امت نسبتاً کمزور دی فزیکلی کمزور دی د هغې مقابله کې او ډېر دنګ دنګ خلک و. قرآن خپله هغې خلقو ته جبارین ویل دي د هغې زمانې خلک د کجورو تنو غوندې مضبوطې تنې وي د هغې. هغه وایي زما تجربه دا ده چې ستا امت به ډېر کمزوري لا تطیقو هغه دا نشي کولی. فرجع الی ربک فسأله لړ شه خپل رب ته واپس شه او د هغه نه ته کمې خبره وکړه چې ربه لږې کم کړه. فرجعتو فسألته زه واپس شم دعا مې وکړه او مې غوښتل نو الله ما ته 40 کړل 40. ثم مثله بیا د هغې په شانتې رالم بیا مې ورته ویلي هغه بیا خبره وکړه بیا لړم. ثم مثله دا مطلب ثم 30 نو بیا را باندې 30 کړل. ثم مثله بیا هغه شانتې واپس رالم خبره مې وکړه هغه بیا خبره وکړه زه بیا واپس رالم. فجعل 20 نو 20 کړل. دې پورې پرویزیان ډېر خاندي چې په یو ځای باندې ولې نه کوي الله. دا څه وجه ده؟ وګوره حدیث پورې خلک خندنې نه کوي. د الله ټول کارونه هغه تدریجن وي. دا انسان چې پیدا کېږي مونږ 80 او 1 کال یو نو ستا په خیال پیدایش کې مونږ داسې وو. د الله ټول نظام دغه دی. نارینه او زنانه یو بل ته نږدې شي د هغې نطفه ګډه وډه شي او د هغې نه انسان جوړېدل شروع شي. الله په دې قدرت نه لري چې فوراً یو انسان جوړ کړي او پیدا کړي. څه پاګلان دي. الله غټې غټې ونې نشي پیدا کولی چې تخم نه یو بوټی پیدا کړي یو جړی پیدا کړي او په دمه دمه د هغې یو کچه غوندې
تیغ روزی او په دمه دمه هغه لویږي، نه مشاهده کوي او نه قرآن ته ګوري، بس اعتراض له تګړه دي. دا فضول اعتراض دی. د الله په کارونو کې ستاسو یې مده دا انکار د حدیث نه چې کوي نو خلکو ته دغه قسمه بکواس وږي. دې ته نو ګوري چې ټول قرآن مجید کې د الله رب العزت د ټولو کارونو خبره کړې ده چې تدریج کوي. الله هر کار تدریجن کوي، دې کې تدریج دی. بس الله حکمتونه دي. ثم مثله فجعل عشرا ناغه لسکل فاتیت موسی درالن غرت بیا شانته وي بیا چې لړم نو فجعل 50 الله غ پنځګل. سبا خیال کې دا 50 فرض وي دا وچا کولی شو. اکثریت د مسلمانانو نن بیل ماده ده پنځه نه کوي 50 بچا کول. هغه بیا ویل اتیت موسی فقال ما صنعت قلت جعلها 5 پنځه کړل. فقال مثله ناغرات بیا ویل چې لړشا استا قوم دا کار نشي کولای. ما ورته ویل سلمت بخیر، ما خیر تسلیم کړل. پنځو نه کمیدل مناسب نه دي، مال حیا راځي نور. فسلمت بخیر. و د شپې او دروازې پنځه منځونه دا فرض دی. دا فرضیت د پنځو منځونو حدیث نه ثابت دی. کم خلک چې حدیث نه مانی هغوی دوه منځونه کوي. منکرین حدیث دوه منځونه کوي. دا مسلمانان دي. اصل کې دا و چې کله هغه د نبوت یو مدعی شیطان خبیث مسیلمة الکذاب، د هغه زمانه کې یو ښځه وه سجاح د هغې نوم و. هغې سجاح هم د پیغمبرۍ دعوه کړې وه چې زه نبي یم. سجاح وروسته بیا مسلمانه شوې ده. د کفر حال یې هم د اسلام حال یې هم شته، خو صحابیه وهابیه نه ده. نو د مسیلمه او د سجاح آپس کې جنگ کېده. په پیغمبرۍ جنگ و، یو وی زه نبي یم او بل وی زه نبي یم. نو سجاح شکست خوړ او شکست خوړ نه وروسته روغه وشوله. روغه په دې شوه چې سجاح به واده کوي د مسیلمه سره. دا ډېر عجیبه تاریخ دی. مسیلمه ډېر شیطان سړی و. کتابونو چې د هغه کې مې شیطانۍ لیکلي دي، انسان عقل حیران شي. سجاح چې کله راتله د هغه نه خپل ملګرو ته خوشخبري وروله چې زما د هغه سره واده وشو. هغې تپوس وکړه چې مهر دې څومره دی؟ هغه ویل هو ډېر خوشحالۍ کې موږ نه مهر هېر شوی. نو واپس لاړه چې راله نو ویې ویل چې مسیلمه تاسو ته 2 منځونه معاف کړل زما په مهر کې. د سهار مونځ یې معاف کړی دی او د ماسخوتن مونځ یې معاف کړی دی. دا برساتی پیغمبران دی ته وایي، موسمی پیغمبران. یعنې د الله فرض کړی شوي څیز خبیثان هغه بندوي په ځان باندې. منسوخي دا منسوخ دی. د سهار مونځ منسوخ ولی دی، آرام کوي سړی. او ټول ورځ ستړی نه ماسخوتن مونځ ګران دی، بس سم کار دی. د دې نوې پیغمبرانو خبیثانو کار دغه دی. دا 30 دجالون کذابون کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د امت کې به 13 راځي، 30 کذابون دجالون. دروغ به وایي، دجل به کوي، فریب به کوي. کلهم یزعم انه نبی، هر یو ګمان بدایي چې دی پیغمبر دی. لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه خاتم النبیین یم، زه ختمون کې د پیغمبران یم، زمان رسته بل څوک نبی نه راځي. دین زمونږ د خلکو ډېر تس نس کړی دی. پرویزیانو د هغې نه م یو کم کړی دی، منکرین حدیث. هغې 3 منل نو دې ته هغه 3 هم لرګ او پای کې هم څه رکوع مکوع سجده مجده نشته، لږ ساعت ولاړي بس بیا
لستل نه گئی رکوع سجدو کې هغه خپل سمې دی چې اول کې وکړه او آخر کې وکړه سلام ګرځول پکې هم نه اصل لای چې قرآن باندې عمل خودن کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له حکمت نه ورکړی شوی او د قرآن عملی تفسیر هغه ته نه حواله کړی شوی بیا هو کار ډېر خراب وي منځونه فرض دي قرآن فرض ویلي دي څومره فرض دي نه حدیث کرال پنځه دي طریقې سره ناغم حدیثو کشته د سړی حدیث پرې دي نو کوم ځای نه وزدګۍ ده ته دیو جنا د محققین رائے دارا چې کوم سړی حدیث نه مانی هغه حقیقتا قرآن نه مانی انکار حدیث دا اصل کې ده انکار قرآن مبارک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل سلم تو بخیر موای دعای خیر مې کړی ده کنه ما تسلیم کړی ده پنځه منځونه فنود یا اعلان وکړی شو د الله طرف نه چې انی قدم زیت فریضتی ما خپل فریضه نافذ کړه پنځه منځونه فرض دي هم زیتو ما نافذ کړه خپل فریضه وخففت عن عبادی او د خپل بندگان ما حکم کې کمی او تخفیف مې وکړه لکه مونږ ته یو سړی وي د شیز قیمت 200 روپۍ دی مونږ وایو لږ کمی وکړه تخفیف وي یو خفت دی خفت سپکاوي ته وي بیزتی ته وي تخفیف معنی کموالی خففت عن عبادی ما خپلو بندگانو باندې ذمہ داری کم کړه یعنی د 500 په ځای ما 15 منځونه کړل و اجزی الحسنه و اجزی الحسنه 10 او زه جزا کې ورکوم بدله ورکوم دی وی نه کې لس یعنی یو نیکی ما سره پلس چند باندې ده لس چند باندې زنی کې ورکوم پنځونه هو پنځه شو لیکن د یو مونږ اجر به څومره وي دا به یو نه وي لس چند باندې د یو مونږ اجر ده چې مونږ یو ده نو لس شو نو د پنځو به څو شي 50 یعنی هغه مقدار برابر کړی دی او دا یې رحم کړی دی په امت باندې دیکھیں هغه استنباط ته مسئلې چې د مونږ اهمیت دی نوازش کیږي دا واحد عمل دی چې الله رب العزت خپل رسول باندې معراج په شپه کې فرض کړی د اهمیت ښکاره کیږي د مونږ د نورو دپاره به سیدنا جبرائیل راته لیکن د مونږ دپاره دی اوغوښت او دا یو خاص تحفه ده دې وجې نه دې ته معراج المؤمنین وایي حدیث نه ده خو معراج المؤمنین ورته په دې مناسبت وایي چې دا په دغه شپه باندې الله خپل رسول له ورکړی دی او مسلمانان کو عروج ترقي کول غواړي په دین او په دنیا کې او په آخرت کې په د هغې دپاره مونځ کول پکار دی اقول قولي هذا استغفر الله